امام شافعي رحمت الله علیه د قرآن مجید باره کې یو واقعه ذکر کړی، ډېر عجیبه ده، ډېر ناشنا. امام شافعي رحمت الله علیه د مذهب امام دی، دومره عظیم انسان دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان نه دی، د بنو هاشم نه دی. او امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې زه په بیت الله شریف کې وم، زموږ د کلي یو نوجوان هلک و، وایي زه د هغه نه ډېر متاثر وم. نوجوان و، دغه امام شافعي او هغه نوجوان هلک هغه د تقوا نه زه ډېر زیات متاثر وم. وایي ما زړه کې دا وایي چې دا زما د کلي دی، په کلي کې خو د ملاقات داسې دغه نشته، داسې موقع نه میلاوي چې خو راشي په بیت الله شریف کې دی، بس اوس پیګیر که ملاقات به ورسره وکړو. وایي مونږ په مطاف کې تاویدو طواف مو کوو. وایي ما ورته وایي چې تا سره زما زړه غواړي چې ملاقات درسره وکړو. وایي ما ته وایي چې امام صاحب د الله جل شانه په کور کې ته د غیر الله تذکرې، دا د الله کور دی، دلته خوښه دی نه دی چې صرف رب رب ووایو، خوښه دی نه دی چې صرف الله الله ووایو. وایي زه حیران کړم چې خدای اوس د سره څه وکړم، خو یو ورځ وایي داسې کار وشو، وایي دی ما ګیر کو، وایي دی حتیم ته ډډه والې او تلاوت یې کوو د قرآن مجید. وایي ما چې خوا کې ورسره کښېنم که هر څومره ټایم میلاو شي ځای شي خیر د ځای دی چې خو ده سره به ملاقات کوم. وایي دی ناست وایي د ماسپښین د مانځه ټایم شو، د هغې نه مخکې. نو وایي دی نوجوان وایي ما ته وایي چې امام صاحب ته راغلی، وایي چې او وایي چې تاسې وایي زما ډېر زیات شوق چې تا سره ملاقات وکړم، یو څو خبرې سره وکړم. هغه امام شافعي صاحب ته وایي نن زما هم زړه غوښته چې تا سره ملاقات وکړم. وایي الله جل شانه موږ دواړه دلته یو ځای په دې ځای. امام شافعي رحمت الله علیه ته وایي چې مونږ خو دواړه کلیوال یو، او زه به ستا دعوت کوم او تاله به اوچه شانتې روټۍ لږه شانتې درکړم، اوچه شانتې روټۍ. امام شافعي صاحب ته وایي بلکل ټیک. د امام شافعي صاحب ته وایي چې دا عادت پته کې د قریشي خاندان دی چې ته معمولي شانتې دعوت هم قبلې، دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خاندان چې کوم خلک د هغې علامت دا دی چې معمولي شانتې هغه له اوچه روټۍ ورکوله یا د اوچې روټۍ دعوت یې ورکول. بیا امام شافعي رحمت الله علیه هغه وایي چې دی ما سره ناست دی، د غلطه ما سره فرض مونځ مو یو ځای وکړو، سنت یې مو کړو، د هغې نه پسې ما سره نفل کول لا سره ولاړو. وایي زه لږ سیټ ته شوم، کېناستم ورسره. وایي دې نوجوان دعا غوښته د سنتو نه پس، د نوافلو نه مخکې دعا یې غوښته، دعا. او په دعا کې وایي چې خدایه زه تا د قرآن مجید سره او د مانځه سره یو ځای کړی یم په دې دنیا کې، ما په قبر کې هم د دې نه مه جدا کوي، ما د مانځه نه او د قرآن مجید نه په قبر کې مه جدا کوي. بس دا زما داسې ملګري حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفرمیل خبره بس خبر را یادي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفرمیل یا رسول الله موږ په جنت کې مونځ کوو که نه به کوو؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل جنت کې به مونږ مونځ نه کوو. یا رسول الله علي له خو په هغه ځای کې مزه نه ورکوي، هغه ماحول چې په کوم ځای کې مونځ نه وي او د الله جل شانه عبادت نه وي. کوم سوال یا رسول الله ته د قرآن مجید دې سره به مونږ د دې تلاوت به مونږ کوو نه؟ ابتدایي مراحلو کې دا سوال کړو. نبی علیه السلام ته وفرمیل هلته به تلاوت نه وي، د دې باره کې ما ته الله څه نه یا رسول الله چې کوم ځای کې د قرآن مجید تلاوت نه وي، د قرآن مجید تعلق نه وي، علي په هغه ځای کې خفه خوشحاله نه وي، خفه کېږي نه. هغه نوجوان چې امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې دا اوس دا خبرې کولې بار بار سوال کوو چې دی په نفلو باندې ودرېدو او سجدې له لاړو. وایي ما ته پته ولګي چې دی اوس تر راپاڅېدو نه دی وفات شوی په هغه ځای کې. دا سوال کوي وفات شوی. وایي ما ته مخکې نه دا خبره کړې وه که زه وفات شوم جنازه به مې ته کې هسې یو خبره وکړه ته زما کلیوال جنازه به مې ته کې، کفن دفن به راله ته کې او په جنت المعلا کې به ما دفن کې. وایي هغه نوجوان مونږ د دفن کو خو د هغه دعا زما ذهن کې تاویده، یاره دې ورځ داسې دعا غوښتې وه دا بسې څو کاله پس زه راغلم، زه خو امام شافعي وم. وایي هلته یو بل سړی و هغه وفات شوی و. وایي ما ته خلکو وایي چې ته به جنازه وکړې، ما جنازه وکړه. وایي بیا ورسره زه قبره پورې مې لاړم. د دې کس نه نن چې وفات شوی د دې سړي قبر د هغې نوجوان سره خوا کې و. وایي چې یا الله دغې نوجوان اوس څه حالت یې که نه، یا الله دا خو ما ته وښیه چېرته دا په څه حالت کې. په دې کې کسان قبر ته ورکو شو. وایي د هغې نوجوان د قبر طرف ته چې کوم دیوال هغه وغورځېدو، هغه دیوال هغه وغورځېدو. وایي ما ته خلکو وایي چې یاره ته راشه دا مسله ته حل کولی شي، مونږ په دې کې ګوتې نه شو وهلی ځکه ته عالم او ته فقیه د زمانې. زه رالم چې مې وکتل هغه نوجوان هغه مې ولید دننه په قبر کې تلاوت کوم، تلاوت یې کوم. وایي ما ته وایي چې او امام شافعي صاحب دیوال میوال نه دی غورځېدلی، صرف تا دعا وکړه الله جل شانه دعا قبوله کړه، تا دعا وکړه دعا الله جل شانه قبوله کړه. الله جل شانه زه په خپل قبر کې د مونځ او د قرآن نه یم جدا کړی، الله جل شانه زما هم دعا قبوله کړې.